دا بل ورځ چې دا کومه مسله پېښور کې راغله د یونیورسټۍ کې فیسبوک نن سبا ډک دی تاسو به کتلي د سوران افطاري پروګرام دی او په یونیورسټۍ کې په دې لان کې او په دې صحن کې ډېر ښه خلک دی او هلکان هم دي او جنکۍ هم دي او دسترخوان غوړېدلی دی او روژه ماتی کوي یو طرف ته جنکۍ ناستې دي او بل طرف ته هلکان ناست دي یعنې داسې بېغیرتي چېرته په تاریخ کې پښتنو چېرته نه وکړې په تاریخ کې داسې بېغیرتي پښتنو نه ده کړې چېرته په مسلسل موږ د دین نه لرې وځو آخر دې بد اخلاقۍ ته پاتې شولو چې اوس نوجوانان هلکان د جنکو سره یو ځای افطاري کوي دا پښتانه خو ګورئ د خپلو ښځو سم افطاري نه کوي خلک ځي جوماتونو کې اکثر روژې ماتوي اکثر ګورئ ټول دا هلکان او دا سړي ځي جومات کې چا لمونځ وکړو او د پېښور د یونیورسټۍ هلکان راولګېدلو او د جنکو سره افطاریانې وکړلې دا ولې د اصل کې بېغیرتي دې حد ته ورسېدله چې یو سړی د خپل لور نه دام نه دی خبر چې زما دا لور پېښور کې په کوم ځای کې روژه ماتی کوي او په کوم ځای کې شپې کوي او په کوم ځای کې سبق کوي او د هغې سبق څنګه دی دا ورته پته نه لګي دغه جنکۍ د چا خویندې به نه وي دا به د چا لوریانې نه وي د چا به ورېرې نه وي د چا به خورزې نه وي خو چونکې دا بېغیرتي بار بار کړي که نه بار بار دا جنۍ کالج ته یوازې ځي یونیورسټۍ ته یوازې ځي راځي یوازې او هلته کې بیا په کم هاسټل کې پاتې کېدله موبایل ورته الاو دی فیسبوک ورته الاو دی تاسو ګورئ که نه بېشماره اکاونټونه د جنکو دي او دا په دې فیسبوکونو باندې او په دې ټویټرو باندې لګیا دي خلک یې تباه برباد کړل دوکې د خلکو سره کوي د هغوی د غیرت جنازه ووتله د مور او پلار یې ووستله دا کوم حد ته خبره ورسېدله دا دومره بېغیرتي چېرته پښتنو نه وکړي لکه څنګه چې دې وکړه دې حد ته ورسېدل یو خو دا چې روژه نیول دا خو ځان له حکم د الله دی او دې خلکو دا زم دا روژه نه دي دا روژه نه و که دا روژه وې نو د روژې خو نبي علیه صلات وسلام صفت ته بیان کړی دی چې روژه څه کوي فانه له وجاء نبي علیه صلات وسلام فرمایي یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج که څوک د واده طاقت لري واده وکړي ومن لم یستطع فعلیه بالصوم او که څوک د روژې طاقت نه لري نو تاسو روژې که څوک د واده طاقت نه لري روژې ونیسئ ولې فانه له وجاء دا د انسان شهوت ختموي شهوت روژه چې سړی نیسي ګناه ته زړه نه کېږي او دا خو د سورة نور حکم دی قل للمؤمنین یغض من ابصارهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن نظر ښکته وساتئ خو چې دوی په یو ځای باندې دا په تاریخ کې پښتنو نه وکړی چې هلکان جنکۍ یو ځای ناست دي مطلب دا روژه نه و بس دا په روژه کې هم لږ د خپلو خویندو د خپلو بچیانو د خپلو وروڼو خیال ساتل غواړي د پښتنو ته وایم پښتنو پلارانو میندو د خپلو بچو خیال ساتئ یونیورسټۍ کې سبق وي کله کله یې خواله ځئ موبایل ولګورئ تاسو د هغوی لږ ځان خبرول غواړي دا کوم حد ته خبره ورسېدله نو غض البصر په شریعت کې مستقل حکم دی سړی به خپل نظر ښکته ساتي او دلته غض الصوت هم دی مخکې صورت حجرات کې هم راغلي وو په صورت احزاب کې چې یا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول التم غض الصوت او اسکته ساتي دلته مو جواز ښکته ساتي